شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زه یم عقیل سوزی. پروګرام د سونو پښتونخوا او د سونو پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. امید ده چې تاسو به ښه کوشش کوئ چې د یو بل خیال وساتئ، کوشش کوئ چې د برداشت نه کار والی، کوشش کوئ چې کله خبره کوئ نو د هغې نه مخکې لږه د هغې په هغه بیکګراونډ باندې، د هغې په ضرورت باندې او د هغې په اثراتو باندې چې هغه خبره په بل چا باندې څومره اثر کوي، ښه پرې لګي که بده لګي، په هغې باندې یو څو سکنډه چې د سوچ هم کوئ، ځکه چې موږ اورو کم وایو زیات. خبرې ډېرې کوو خو د بل خبرې چې دي هغه نه اورو. موږ لیکل زیات کوو، لوستل نه کوو. او هم د هغې دا وجه ده چې که تاسو یو سروې وکئ نه د پاکستان چې دا کوم 5-6 وفاقي یونټې دي، مطلب 4 صوبې، بیا موږ هغه هم په صوبه کې حسابولی شو، کشمیر او ګلګت بلتستان، بیا اسلام آباد، د 6 جوړېږي. په دې کې د خیبر پښتونخوا اولس چې کوم دی، په دیو کې د برداشت ماده چې ده هغه د نش برابر ده، او همیشه موږ هغه حرکت کوو، هغه خبره کوو چې د هغې نه صرف دا چې نورو ته تکلیف رسي، بلکې موږ ځان هم د اذیت سره مخ کوو. د کرنټ افیر پروګرام دی سونو پښتونخوا، په دې کې موږ په مختلف ایشوز باندې چې دي خبرې کوو، تاسو ته لږ ډېر معلومات درکوو، کوم چې متعلقه خلک په هغه موضوعاتو باندې د هغې آرا چې ده نه صرف دا چې هغه معلوموو، بلکې چې کوم د مسایلو د حل دپاره یا د یو ایشو د سلوشن دپاره څه تجاویز وي، سجشنز وي، هغه موږ تاسو سره شیر کوو. د هغې بنیادي وجه دا ده چې که تنقید کول وي، هغه خو موږ په امریکا هم کولی شو، هغه موږ په ډېرو اهم شخصیاتو باندې هم کولی شو، په یو نظریه هم کولی شو، په یو ملک باندې هم کولی شو. خو د مسئلې حل چې دی، د هغې دپاره څه کول پکار دي، د چا کم کردار دی، بنیادي خبره د پاکستان مجموعي معاشرې ته او د خیبر پښتونخوا بالخصوصه دلته کې ضرورت د دې خبرې دی چې موږ د دغه خبرو ادراک هم وکړو، او د دې ضرورت هم دی. یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب، الله دې ولې ډېر عمر او همت ورکړي. همت مې ځکه وویل چې هغه کله هم احتجاجي تحریکونه شروع کړي دي او ورغلی دی، پردي بچي هلته کې پرېښودي دي، د مړو په شکل کې، د شهیدانو په شکل کې، د زخمیانو په شکل کې، د قیدیانو په شکل کې، بیا تپوس نه دی کړی. دغه رنګې د خیبر پښتونخوا وسایل چې دي هغه یې بې دریغ استعمال کړي دي. خو یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د بانی پی ټي آی عمران خان صاحب په هدایت یا د حکم مطابق به په راتلونکي 2 ورځو کې هغه په پېښور کې د یو ملګیر احتجاجي جلسې چې دی د هغې اعلان به کوي. په یو داسې وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې نه صرف دا چې موږ ته د سیلاب افټر شاکس چې کوم دي هغه د روزانه په بنیاد باندې محسوسیږي، بلکې بل طرف ته د افغان مهاجرینو د واپسۍ عمل چې دی هغه شروع دی. موږ هغې ته فیسیلیټیشن نشو ورکولی په یو داسې وخت کې چې د خیبر پښتونخوا د جنوبي اضلاع د پولیس تاڼو د 47% پولیس تاڼو چې دی د هغې چاردیواري نشته. په یو داسې وخت کې چې د خیبر پښتونخوا 50 لکه ماشومان چې په هغې کې 13 لکه زموږ ماشومان مطلب جنکۍ شامل دي، بقول شګفته ملک چې زموږ په یو پروګرام کې نن شرکت کړی دی، هغه د سکولونو نه محرومه دي. په یو داسې وخت کې چې په خیبر پښتونخوا کې د یو رپورټ تر مخه د آبادۍ په تناسب باندې تقریبا 80,000 سکولونه چې کوم دي هغه نور پکار دي. په داسې وخت کې به په دغه مجوزه یا متوقع اجتماع چې کوم ده یا جلسه چې کوم ده یو ایونټ چې دی په هغې باندې به په لکونو باندې نه تاسو یقین وکئ په کروڑونو روپۍ چې دی هغه به د خیبر پښتونخوا د عوام د جیبونه د ټیکسونو په شکل کې چې کوم حکومت ته ځي هغه به خرچ کېږي. په دې باندې به خبره کوو. بل طرف ته صورتحال دا ده چې جماعت اسلامي سمیت ټولو پارټیانو په دې خبره ډېر شدید رد عمل اظهار کړی دی. جماعت اسلامي مې پارټیکولرلی ځکه یاده کړم چې د هغې ټاپ لیډرشپ چې دی هغې نن پریس کانفرنس کړی دی چې د سیلاب په اړه کې چې کومه د غنمو او د اوړو کوم شارټیج پیدا شوی دی او د شارټیج په نامنهاد شارټیج او د هغې پر دې عمل کې چې څومره ګراني راغلې ده، تاسو به چې دی سالن لږ وخورئ، د 2 په ځای باندې به 1 وخورئ. روټۍ خو سره خوراک پکار دي که نه، نو چې اوړه اویلیبل نه وي او هغه بیا دومره ګران دي چې عام خلک چې کوم دي هغه ریپورټ کولی نه شي، نو خلک به څه کوي په 21مې صدۍ کې. په هغې باندې شدید رد عمل روان دی د صوبایي حکومت پلانینګ چې دی موږ ته هېڅ هم په نظر نه راځي. یوه خبره ستاسو سره شیر کول غواړم او هغه دا چې د 18 ترمیم نه بعده
صوبایي حکومتونه چې کوم دي هغه د بهر ملکونو سره معاهدې هم کولی شي، د هغو سره تجارت هم کولی شي. anyhow په دې اولنۍ ایشو باندې چې دی عرفان خان او زید عثمان چې دي چې هغه زمونږ ډېر ښه کشران دي، باخبره صحافیان دي، هغوی به خبره کوي. دغه د بیډ ګورننس چې کوم ایشوز دي، بیا سیکیورټي ایشوز هم دي، په هغې باندې به د جماعت اسلامي صوبایي جنرال سیکرټري چې کوم دی سابقه MNA صابر حسین اعوان صاحب چې هغې نن پریس کانفرنس کړی دی، هغوی به خبره کوي. او بیا نن یو بده پیښه شوې ده اډیاله جیل مخې ته چې کله د عمران خان صاحب خور علیما خانه او وکیلان لیډران چې د هغې کوم دي چې هغه وکیلان کم دي، لیډران زیات دي، تجزیه کاران زیات دي، بلکې بدماشان زیات دي. د هغې په وینا باندې د مین سټریم میډیا په بعضې کسانو باندې بې پناه تشدد شوی دی، په مین سټریم میډیا باندې د هغې مذمت روان دی. په دغه رویه باندې به راسره نامتو دغه چې دی د اینکر پرسن چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق دی جاوید اقبال صاحب، هغه به راسره خبرې کوي. بل اهم خبر چې دی هغه دا دی چې د خیبر پښتونخوا په ریکارډ کې یا پروفایل کې یو بل اعزاز چې دی هغه موږ ته حاصل شوی دی، او هغه دا دی چې د خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم کیډر دی یا د هغو چې کوم ټاپ لیډرشپ دی د هغې یو ډېر ښه افسر طاهر خان صاحب هغه د بلوچستان نوی انسپکټر جنرال پولیس چې دی هغه تعینات شوی دی. د هغې نه مخکې چې هلته کې کوم معظم جان انصاري صاحب و چې هغه د خیبر پښتونخوا IG هم پاتې شوی دی او د فرنټیر کنسټبلري کمانډر هم پاتې شوی دی، هغه ریټایر شوی دی. ډېر کنټریبیوشن دی په ډېر بدو حالاتو کې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان قیادت کړی دی. نو دا دویم IG شو پرله پسې چې هغه د خیبر پښتونخوا پولیس نه بعد ته اپوینټ کېږي. او بله د فخر خبره دا ده چې په دې وخت کې چې د بلوچستان کوم چیف سیکرټري دی نو د هغه تعلق هم د خیبر پښتونخوا سره دی. په دغه باندې به هم خبره کوو ځکه چې دا ښه خبر دی. نن یو بل پولیس افسر چې دی هغه وویشتی شو، صفدرې نوم دی او د ټارګټ کلینګ سلسله چې کوم د خاص کر د پولیس خلاف هغه د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې چې د په هغې کې روانه ده. خو بیا د 3-4 غټو اپریشنونو چې دی د هغې اطلاعات هم موږ ته میلاو شوي دي. یو په شمالي وزیرستان کې شوی دی، بل چې دی هغه په ممن کې شوی دی، دریم چې دی هغه په دیر کې شوی دی میدان علاقه کې. په هغې باندې مو خبره کوو. زموږ سره څوک په لاین باندې ښه نامتو او باصلاحیت او باخبره صحافي چې دی عرفان خان صاحب هغه په لاین باندې موجود ده. السلام علیکم عرفان. وعلیکم السلام. عرفان خان صاحب اول خو تاسو چې دی نه صرف دا چې یو ډېره ښه اداره چې ده هغه لیډ کوئ بلکې باخبره هم یئ، باجرت هم یئ، او د ډېره حده پورې چې دی دغه کوم پولرایزیشن چې په میډیا کې روان دی په بعضې حلقو کې په هغې کې با کرداره هم یئ. تاسو به نن کتلی وي چې د اډیاله جیل مخې ته طیب عثمان چې هغه داسې بې ضرره غوندې جرنالست دی او هغه تجزیه کوي، داسې ډېر مشر دی هم نو دومره اوږد کیریر نه دی چې هغه به څوک استعمال کړي. یا په هغه باندې چې کومه اټیک وشو او بیا د هغه اټیک اپریسیشن چې د PTI د سوشل میډیا کوم دغه چې را روان دي د اپریسیشن کمنټس چې را روان دي، اول خو په دې باندې را خبره وکړئ ځکه چې تاسو ته هم د پیکا ایکټ لاندې چې دی وایي د حکمرانانو د ګستاخۍ په جرم کې چې دی وایي ډېر خطرناک ورته نوټس چې د هغه میلاو دی. ډېره مننه. یقینا سر چې دې وخت کوم حالات روان دي او کومه موضوع ده دا ډېره زیات مهمه ده. همیشه دغه بیروکراسي یا د حکمرانان یا په دې کې بالخصوص تحریک انصاف دا ډېر د نازک مزاج خاوندان دي او د دوی په ذات یا د دوی په حق لا چې کله تاسو خبره کوئ که دوی کرپشن کړی نو هغه په دوی باندې ډېره بده لګي. دغه چې کوم تاسو نه د دوی عزت نفس مجروحه کېږي د هغې سره. جی هغه دا په خپل شان کې ګستاخی ګڼي او دوی د دې پورا سیستم نه یعنی څومره د پاکستان نظام دی که هغه د احتساب نظام دی که هغه عدالتي نظام دی که هغه د میډیا نظام دی نو دغه نظام ته د هغې نه دوی خپل ځان مبرا ګڼي او هغه د نظام ته ډېر زیات سپک ګوري او هغه د نظام ته ځان جوابدeh نه ګڼي او دغه واحد پارټي ده چې هغه خپل ځان ته عقل خلوي، هغه چې کوم کارونه دي نو هغه ټول ټیک دي، نور چې څومره غلط کارونه دي نو هغه د نورو سیاسي جماعتونو یا مشرانو په غاړه کې وراچي. نو زما په نظر باندې چې دغه جماعت د اوسه پورې هغه
د سیاسي نابالغ دی هغه لا سیاسي بلوغت ته نه دی رسیدلی، د هغې په کارکنانو کې حوصله نشته، د هغې په کارکنانو کې تنقید اوریدلو برداشت نشته. نو که موږ بیا دې ته په دې نظر باندې ګورو چې دا اوس کوم سره روان دي د 2025 دا د دې نه شپږ اووه کاله مخکې د جیو سینیئر انکر نادیه بیبي کنټینر باندې ولاړه وه، هغې ریپورټینګ کولو، هغې جړه د ټولو د هغې بې بسي او جړه تر اوسه پورې چې دی هغه په ګوګل باندې پراته دي. هغه په دې باندې بوتلې ایشتې وي، یعنې هغه خو د نن نه 8 کاله مخکې ونو پکاره چې 8 کاله پس خو سیاسي میجورټي په دغه جماعت کې د کارکنانو کې راشي. سوال هغه ټایم کې هم هغه که تاسو په حق کې ریپورټینګ کوئ، که تاسو د دوی تعریف کوئ، نو بیا خو تاسو ښه جرنالست هم یې، تاسو ښه جج هم یې چې د دوی په حق کې فیصله کوئ. که تاسو بیا لږ اختلاف لرئ نو بیا تاسو لفافې هم اخلئ، تاسو بیا تاسو ته وایي چې د MP د ادارو خلک هم یې، موږ ټولو ته وایو تاسو د ادارو خلک یې که نه د فوج یا د ادارو خلک دی، بجای د دې چې خپلې ټولې غلطیانې وګوري د هغې ازاده وکړي. نو موږ ګورو چې دغه جماعت کې نه په هغه ټایم کې سیاسي بلوغت او پوهه وه او نه اوس په دې کې راغلی دی. اوس هغه یو سوال دی، هغه د دې نه سخت سوالونه سیاسي مشران موږ کتلي دي، هغې برداشت کړي دي او ډېر په خندا باندې ډېر په شایستګۍ سره د هغې جواب ورکړی دی. دا سوال کول چې فرض که تاسو سلای ماشین اغسته او تاسو دومره جایداد جوړ کړی، تاسو سورس اف انکم څه دی؟ دا ولې دا خبره دوی بد ګڼي؟ سورس اف انکم دی وښیي که نه ښیي، په هغې مختصرا جواب دی چې نو کمنټس. نو څه حق دی نن چې کوم نن دا داسې سوال دا دی چې د هغې جماعت لیډر چې دی هغه په کنځلو باندې، هغه په ورستغو باندې، هغه په بدرت باندې مشهور دی، هغه د خپل جماعت تربیت د خلکو هم په دغه بد او ردو کنځلو باندې کړی دی چې تاسو ته هم په دې باندې ووټ بینک ملاویږي. یعنې تاسو د 2 ورځو نه وګورئ سر چې کوم په سوشل میډیا باندې دې وخت کې د دوی خپل هغه د زنانو باره کې چې کم کنځل روان دي او کم هغه ما هغه بعض سپیسز کې واورېدل، ما وی چې دا د کم معاشرې خلک دی، دا بعض کې پښتانه هم دي که نه چې یو بل ته کم کنځل کړي، د هغې خو په سیاست کې نه چې په هغه ډېر بدو کاریډورس کې چې کوم دی که نه چې هغه یو ډېر پروفیشنل نوم یې موږ نه شو هغه په هغې کې هم خلک ډېر بد ګڼي پې دغه طوفاني بدتمیزي موږ وګورو. دا صنم جاوید هم د دوی جماعت پرون موږ ته د دې دا تصویر پیش کولو چې دا فاطمه جناح 2 ده یا دا فاطمه جناح ده یا مشال سبزی. نن چې د هغې تشبیه د کم خلکو سره ورکوي، نو ډېر معذرت سره هغه الفاظ نشو کولی ویلی شو، نه هغه خبره موږ په سوشل میډیا باندې شیر کولی شو. یعنې دغه خو د دوی تربیت دی. اوس آیا بل یو جماعت به داسې پیدا کېږي یا به داسې سوشل میډیا اکاونټ شي چې هغه د دوی سره د دوی په ژبو کې خبره کوي، یا د دوی نه هم یو 2 قدمه لاندې لاړ شي، نو هغه به دوی ته سوټ کوي. ادروایز په مهذبه معاشره کې یا په دغه نظام کې یا په دې سیاسي معاشره کې چې دې وخت کې زمونږ کم دی، په هغې کې یو جماعت هم نه خپل کارکنانو ته نه خپل خلکو ته د دې خبرې اجازت ورکوي چې د خپلې پارټۍ خلکو داسې تضویج بېعزتي وکړي کوم چې دوی کوي، او نه هغه خپل سیاسي مخالفونو ته دغه شانتي سپور استغي یا کنځل کوي. دا تربیت، دا سمجھ بوج، دا شعور صرف د پاکستان تحریک انصاف یا د دې ورکرانو ته حاصل دی چې کوم د دوی لیډر. اوس خو خبره دا ده، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه عرفان خانه، اوس خو خبره دا ده چې که دوی ته تاسو اویلیبل نه یا زه ورته اویلیبل نه یم یا طیب عثمان ورته اویلیبل نه دی یا ورته بل یو لیډینګ جرنالست چې کوم دی د مین سټریم هغه ورته کنځلو دپاره اویلیبل نه دی، د دوی تربیت او د دوی نفسیات داسې جوړ شوي دي چې دوی به یو بل چې دی که نه د یو بل به جامې وباسي، د دې نه علاوه چې دی که نه هغه دوی د 3 ورځو نه شروع کړي دي. دا خبره سره موږ ډېر مخکې کړې وه چې آیا که په دې صوبه کې موږ د 11-12 کالو کارکردګۍ تپوس کوو، نو د دې تپوس موږ د مسلم لیګ نه، د پیپلز پارټۍ نه، د JUI نه نه دا تپوس موږ بل چا نه کوو. که په دې جماعت باندې که نن علي امین ګنډاپور راپاسي او هغه دا خبره کوي چې تیر حکومت کې محمود خان کار ټیک نه دی کړی، نو هغه ټایم کې هغه حکومت ته چاو انتخاب ستا د پارټۍ لیډر و، هغه ټایم کې ته واقعي وزیر وي، پتا کې ځان کې باندې دومره جرأت پیدا کړی چې د خپل لیډر نه دا تپوس کړی وي چې محمود خان چې دی دا بوزدار پلس دی، دا د پرفارمنس 0 دی، دا زمونږ د پارټۍ د تباهۍ سبب جوړېږي. که د هغې نه مخکې پرویز خټک دغه اهمیت، دغه اهلیت یا دغه جرأت پارلیمنت کې پکار و چې کله هغه د ریوینیو منسټر و چې پرویز خټک صاحب دا کار ټیک نه دی، هغه ټایم کې خو هر څه ټیک و. نن علي امین راپاسي په خپلو تیر وزیر اعلی په هغې باندې الزام لګي.
نن د الیمین خلاف د خپل پی ټی آی ولا رامخکې شوی دی او هغه الیمین کردار کوشي کوي لګیا دی هغه بدنامي نو دا وختونه دا کارونه خو د دې په تیر وختونو کې هم د خپل وزرای اعلی سره شوی دي نن هغه کار د الیمین سره کیږي نته په شابه باندې وا عمران خان همیشه عمران خان غواړي چې کله هغه په یو سخت کې په مشکل کې ګیریږي نو هغه خپل ځان د بدنامۍ نه بچ کولو د پاره د خپل پارټي کارکونانو یا قرباني ورکړي دا هغه بلکې ما جای چودري صاحب اوریدو هغه وی چې زه چیلنج کوم چې کم خلک دغه کرکټ ته وخت نه واله او د نننۍ ورځې پورې چې کم خلک د عمران خان سره ودرېدلي دي په هغو کې کم یو کس د بېعزتۍ نه بغیر چې دغه خلاص شي دا خو دغه نفسیات دي عرفان دې ته راته راشه چې نن خو زموږ خیال دا و چې د پېښور پریس کلب یا په پېښور کې به یو علامتي حصه هي خو یو 2-3 زره خلک چې کوم دی هغه خو به راغونډ شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا د دې پروینشل کیپیټل آبادي ډېره زیاته هم ده په دې کې 90% سیټونه چې کوم دی هغه د پی ټی آی سره دي خو ما چې کومه د پی ټی آی سوشل میډیا ټیم چې دغه پریس کلب مخې د کوم احتجاج خودو هغه کې خو ماته چې د 200 خلکو نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه په نظر باندې را نه لنو بیا الیامین ګنډاپور چې دی په کم بها باندې دا خبره کوي چې موږ به د تاریخ له ټولو نه غټه جلسه چې کوم ده نو هغه په پېښور کې کوو هغه به ځکه کوي عقیل صاحب چې تاسو پته نه موږ هم پته نه چې د دې صوبې سرکاري وسایل هغه د خپل سیاسي مقصد لپاره استعماليږي دغه خزانه نه به 50 کروڑ روپۍ راوباسي او هغه په خلکو کې تقسیم کوي خلک به جلسې ته راولي دا خو مخکې هم شوي دي او دا به بیا هم کوي دی وخت کې پارټي ډیر زیات د تقسیم ښکار ده الیمین ګنډاپور ګروپ چې دی هغه غواړي چې یاره په دلته په دې صوبه کې جنید اکبر ګروپ ناکام شي جنید اکبر ګروپ غواړي چې په دې صوبه کې الیمین او د حکومت یا د خلک چې دی هغه ناکام شي دوی د خپل یو بل سره په جنگ دي خو نقصان د صوبې کېږي د عوامو کېږي سرکاري وسایل استعماليږي ما خو چې کم قتل نو ما ته 500 کسان تاسو خو بیا هم ډیر یاد کړل 300 ما ته 500 کسان ښکار شو چې کم دغه سټیج مخې ته ولاړ دي او دوی تقریر شروع کړي او پوره صوبې په ملک په صوبې په سر باندې راغستي او دوی وایي چې رنګنده ډېر مقبول جماعت آیا تاسو په یو کال باندې خلک ولې راټول نشو آیا د دې خبر 500 لکه آبادی د 500 لکه آبادی کې تا 200 کسان راټول کړ او بیا دا داوا کوي دا د دوی د څومره ناری چې دي څومره دا وی چې دي خپل دا صرف د فیسبوک او د ټویټر صحیح دوت پاتې شوی دي دا په خپل جماعتونو دننه کې د دومره اختلاف دی چې دا په خپل باندې د دوی دماغي توازن زما په خیال کې ټول خراب شوی یو ته لګیا دی بل لګیا دی نو بجای د دوی چې دوی خپل علاج وکي په کار چې په هغه سجور باندې محاسبه دی وکي کنه ګوره ریویو خلک کوي په خپل تفسیرو باندې په خپل تجزیو باندې په خپل طرز عمل باندې طرز سیاست باندې ډیره مننه عرفان خان صاحب کوم کیس چې تاسو خلاف دی امید ده چې هغه کې به تاسو مستقل مزاج سره بولاړي مقابله وکوي ځکه چې دا د صوبې د مفاداتو خبره ده او صحافیانو لا یا کوم میډیا هاوس چې دی په کار ده چې هغه د تشدد په دغه ریویو باندې چې دی په هغه باندې شدید احتجاج وکړي ځکه چې میډیا واقعیتا څلورم پیلر دی یو طرف ته د پیکا ایکټ یا داسې بعضې نوره دغه چې کوم دي قوانین چې دي هغه د زه د مین سټریم میډیا خبره کوم د سوشل میډیا خبره نه کوم په هغې کې هم موږ ته په کار چې د ذمهوارۍ نه کار ووالو هلته کې سخت اقدامات چې دي هغه هم په کار دي خو مین سټریم میډیا چې دی هغه د یو ایډیټوریال پالیسۍ لاندې چلیږي هلته کې چې کوم خلک ناست وي هغه د ایجنډې لاندې نه وي هغه د پروفیشنالیزم لاندې چې دی خپل کار کوي او هغه فیصله چې دغه یو کس دوه نه کوي هغه پوره یو ایډیټوریال بورډ وي هغه د هغې مانیټرینګ هم کوي د هغې پوینټ هم کوي مخالفت یا حمایت چې دی په خپل ځای باندې خو اوس هم تاسو خبره کومه په هغې باندې یو ټویټ هم کړی دی چې کو تاسو د مین سټریم میډیا پوره کوریج راوالی نو په هغې کې د پاکستان چې څومره پارټیانې دي څومره ادارې دي څومره حکومتونه دي د هغو په مقابله کې به تاسو ته د دغه سو کارډ نامنهاد مقبول پارټۍ طریق انصاف کوریج چې دی هغه به راته زیات میلاویږي په دې ایشوز باندې به خبره کوو ځکه چې دا زموږ تشدد چې دی هغه زموږ الریډي معاشرې ته چې دی هغې ته ډېره غټه خطره ده زموږ خاص کره پښتنه معاشره چې کوم ده کو هغه بلوچستان کې ده کو هغه ایکسپارټا کې ده کو هغه په خیبر پښتونخوا کې ده ایکسپارټا د خیبر پښتونخوا حصه ده زموږ دپاره که یو طرف ته دهشتګردي یو غټ چیلنج دی نو انتها پسندي ده چې کوم سیاسي انتها پسندي ده دا هم ډېره خطرناکه څنګه چې ما خبره وکړه دومره ټینشن درته نه جوړو چې د هغې په نتیجه کې تاسو بیا چې د بل ریډیو ته ډایورټ شئ کنورټ شئ پکې زاهد عثمان را سره په لاین باندې دی ډېر ښه جرنالسټ دی په دې ټولو څیزو باندې ډېر ښه نظر دی السلام علیکم زاهد وعلیکم سلام جی عقیل صاحب څنګه زاهده
برابر شکر دی دا برابر خو د ډېر سټایل کې ووې زاید یو ستاسو یو راپورټ ما وکتو تاسو په ویلاګ هم کړی دی چې سی ټي ډي د خیبر پښتونخوا د تیرو اتو میاشتو راپورټ چې کوم دی هغه جاری کړی دی د هغې به راته لږ هغه کی پوینټس چې دي هغه به راته بیان کوي. بل دا چې ما په دې سټارټ کې دا خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا لپاره د بل اعزاز خبره دا ده چې طاهر خان صاحب چې هغه د خیبر پښتونخوا د پولیس کیډر ډېر ښه افسر دی هغه د معظم جا انصاري صاحب چې هغه الریډي د خیبر پښتونخوا آی جي پاتې شوی د اف سی کمانډر پاتې شوی د هغه نه بعد اپوینټ شوی دی د بلوچستان د پولیسو د هغه بیکګراونډ به راته بیان کوي. اجي بالکل اول خو بس سی ټي ډي ریپورټ ترا شو بیا به طاهر صاحب ترا او سی ټي ډي داسې چې خیبر پښتونخوا سی ټي ډي چې کم هغه جاری کړي دي اعداد و شمار حوصله افزا به ورته هم وایو او دا به هم ورته وایي چې لکه تشویشناک هم دي تشویشناک هم دا دی چې خیبر پښتونخوا یو وری بیا یو منظم ترهګر حالاتو سره مخ ته صحیح ځکه چې ترهګر منظم شوي دي نو دلته کې هم ورته منظم کاروایانو ضرورت دی. به هر حال سی ټي ډي چې کوم ریپورټ ته اتو میاشتو کې شپږ شپېته 766 واقعیات ریپورټ شوي دي غټ غټ چې کوم په اتو میاشتو کې په دې کې 293 ترهګر هم وژل شوي دي او 888 یعنی 878 نیولي شوي هم دي. خو په دې کې دا یو تشویشناک خبره ده چې 3000 سیوا ترهګر اوس هم مطلوب دي په دې ټول واقعیاتو کې چې دا کم تسلسل دی. بیا چې مخکې راشو نو په دې کې 419 عام وګړي چې دي او هغه نه علاوه پولیس اهلکار چې دي هغه هم ورسره شهید شوي دي او 925 زخمیان شوي هم دي. په دې کې عام وګړي پولیس والا دواړه شامل دي. بیا چې راشي جنوبي اضلاع چې دی که وګورو فوکس ټولو نه زیات د ترهګرۍ رخت کم د جنوبي اضلاع باندې دی. په جنوبي اضلاع کې بنو په ټاپ باندې دی یو څلوېښت واقعیات شوي دي. هلته کې 92 ترهګر نیولي شوي او 23 وژل شوي دي. دغه رنګ شمالي وزیرستان ورپسې دی یو سلسله واقعیات شوي دي او 578 ترهګر نامزد دي خو یو هم نه دي نیولې شوی. لکه دا تشویشناکه خبره شمالي وزیرستان حواله سره او لکه مروت بیا په دریم نمبر دي 3 او یا حمله او 26 شهادتونه دي پکې 250 ترهګر چې دي گرفتار او ویش نیول شوی. خو موږ دا ټیک شو د جنوبي اضلاع او قبایلي سیمې چې کوم دي دغه راپورټ لاندې چې الریډي نور ادارې هم دغه راپورټس موږ ته زموږ سره شیر کوي ایون ټي ټي پی چې دا کله د ټي ټي پی هغه هم شیر کوي. خو دا زه تاسو نوٹ کړی دا خبره په خایانه کې چې د ترهګرو د مړینې یا د هلاکتونو تعداد چې دی هغه ډېر زیات دی. ډېر زیات ایگزیجریټډ وی کنه دا غو طرف نه چې کوم سیس وی هغه ډېر وای او دلته کې چې دا خو استیمیټډ دي دا استیمیټډ دي او چې اوس مطلب دا ده چې اوس د کې مونږ هم په یو دوه کې اکثر سړی هېرا هم دا څه ده پوهه سړی چې دا پوهه سړی سره دا سيزونه شیر کې ابو جو هو دا پته نشته چې د څه سره خاجي دا خو دغه واقعیت شو د طاهر خان صاحب د بیکګراوند څه د کیریئر څنګه پاتې شوی دی او اوس په کوم پوسټ باندې چې دا به درته وایم چې طاهر خان صاحب د دوه روریان دي او دواړه ایډیشنل آی جیز ایز ګریډ کې هغه ایډیشنل آی جی دی جعفر صاحب او دا چې د طاهر صاحب دا اوس آی جی شو د بلوچستان دا ایډیشنل آی جی سپیشل برانچ هم پاتې شوی دی او هغه نه علاوه ډي جی آی بي هم پاتې شوی دی او ورسره او هغه نه علاوه په سپیشل برانچ کې ایډیشنل آی جی هم پاتې شوی دی ورسره آر پی او مردان هم پاتې شوی دی آر پی او بنو رینج هم پاتې شوی دی او آر پی او نوخار رینج هم پاتې شوی دی او ډي پی او نوخار هم پاتې شوی او ورسره دین علاوه په خبر کې دا اس اس پی اپریشن سی سی پی او دا هم پاتې شوی او انټرېسټینګ خبره ده د کیریئر شروعات هم د په خبر نه دي یعنی دا 26 کامن لانګ کورس چې دغه سره دوی تعلق ساتي کامن ورته وای 26 کامن جعفر سے دا دواړه په یو بیچ کې دواړه وروریان هغه مخه یو کال دین وروسته د موجوده وخت دواړه په یو هغه کې په سکیل کې 21 کې دوی اول اپوینټمنٹ اس پی په خبر کې شوی بیا دا اس پی کینټ وو د په خبر اوکے او ورسره اس پی ټی چې دا هم پاتې شوی دی دوی چې کله په غکه رال په لایم لایټ کې رال هغه په 1 دسمبر 2017 باندې اګریکلچر انسټیټیوټ کې یو حمله شوه یاد مشي حمله شوه دوی خپل په فرنٹ لاین باندې دوی او اوکے ما ته اوس رايت شو دا غطایر خان صاحب دی اچھا سجاد صاحب وو ار دی ګاډي چې داغه شاته د دې تصویر دی فرنٹ دواړه کېدلی خپل هغه کې بد قسمت نه دیارلس ماشومان چې دی هغه سټوډنټان هم شهیدان شوی نو 2017 کې نو طاهر صاحب هغه ټیم لایم لایټ تر هغه نه پس بیا دوی واپس وفاق د دوی خدمات واپس واغستل بیا آی جی غشو آی بی شو اسلام آباد کې ډي آی جی کنه د ډي جی آی بی بیا غنه پس بیا اوس ریسنټلی چې کله دا 21 ته پروموټ شو د 2 میاشتې مخکې د دوی خدمات بیا خیبر پختونخوا ته حواله شول
دلته کې دوی بیا چې د اډیشنل آی جی سپیشل برانچ لګیدو د خیبر پختونخوا. لکه تاسو دا ویلی شئ دا خو لکه د ډېر شاندار کیریر دی، لکه د په مختلفو ادارو کې چې د بهترین پرفارمنس چې دی ښودلی، لکه د بلوچستان چې کوم مخصوص حالت دي نو د هغه مخصوص حالاتو په تناظر کې د سلیکشن چې کوم دی نو هغه بهترین فیصله ده. بالکل اصل کې وجه دا ده چې خیبر پختونخوا کې د ډېر ایکسټنسیو ایکسپیرینس دی. د ټول کیریر تقریبا چې دی آلموست د 25 کالو 28 کالم د کیریر دی. په دې 28 کالو کې د کیریر تقریبا یو شل کال د خیبر پختونخوا کې تیر کړی. نو خیبر پختونخوا هغه تجربات چې کوم دي هغه د په کار راځي بلوچستان کې. بلوچستان او خیبر پختونخوا آلموست حالات یو شان دي، تقریبا سیم دي. نو د کې د طاهر صاحب اپوینټمنټ چې دی یو خدای ذات خبره هم ده او دا هم د بلوچستان لپاره هم ښه کار دی. ډېره مننه تاسو چې ډېر نان سټاپ ډېر ښه معلومات راکړل. او دا واقعیتا دا داسې وي چې د شکیل قادر صاحب چې دی هغه د ټایم کې هم په دغه ایج چې کوم دی یا په دغه ایکسپیرینس په بنیاد باندې هغه د بلوچستان چیف سیکرټري دی. او معظم جان ساري صاحب چې دی د شاندار کیریر نه بعد هغه ریټایر شو، الله دې ولې ډېر عمر ورکړي. هغه په خیبر پختونخوا کې پولیس کو ستاسو یاد شي په پولیس لاین باندې چې حمله شوې وه د سلو پورې خوا او شا کسان چې کوم دي هغه پکې شهیدان شوي وو. هغې نه بعد په خیبر پختونخوا پولیس کې یو مزاحمت راغلی او بلکې باقاعده هړتال شوی او هغه په ډېره ښه طریقه باندې چې دی هغه پوره مسله چې د هغه هینډل کړې وه. بیا نن چې کوم اف سی ده چې هغې ته اوس فیډرل کانسټبلري وایي د هغې په دغه کې په ترقۍ کې یا د هغې په جدید انداز کې د منظم کولو په یو پروسس کې هم د انصاري صاحب ډېر بنیادي کردار پاتې شوی دی. بلوچستان کې هغه په ډېر بدو حالاتو کې چې د پولیس چیف په حیثیت باندې خپل فرایض چې کوم دي هغه سر ته ورسول. خدای دې کړي چې زموږ صوبایي حکومت د دغه ټایپ افسرانو ته فری هینډ ورکړي، ځکه چې د دې کیډر افسران چې کوم وي هغې همیشه د ښه پرفارمنس مظاهره کړې ده. څنګه چې زید عثمان خبره وکړه چې د سلو پورې پولیس افسرانو او اهلکارو چې دی هغه په روان کال کې په خیبر پختونخوا کې د دغه سی ټي ډي د رپورټ تر مخه قربانیانې ورکړي دي. نو دا څه معمولي ازمایش نه وي، د دې لپاره چې د غټ ټریننګ پکار دی، د دې لپاره چې د یو جذبه پکار وي او په هغې کې بیا ټول نه غټه خبره چې وي هغه د لیډرشپ بهادري پکار وي، د هغو پلانینګ پکار وي. ځکه چې د هر فورس مشر چې کوم وي د ایس ایچ او نه واله د آی جي پورې د لیفټیننټ نه یا د کیپټن نه واله د جرنیل پورې یا بریګیډیر پورې هغه دغه کم کسان چې د هغه انډر وي هغه د خپلو بچو غوندې یا کشرانو غوندې چې دی هغه ساتي. خاص کر د هغو د تحفظ یا د حفاظت په حواله باندې هغه ډېر زیاته ادارجاتي طور له یا ذاتي طور له هغه ډېر زیات انګیج وي پکې. امید لرو چې د طاهر خان صاحب دغه اپوینټمنټ چې دی د دغه های پروفایل بیکګراوند په بنیاد باندې دا به د بلوچستان لپاره چې دی ښه ثابت شي. بیا دویمه خبره دا ده چې کو د بلې صوبې نه څوک راغلی وی، د پنجاب نه څوک تللی وی، د سند نه څوک تللی، د تعصب خبره نه ده، خو د کمیونیکیشن ایشو چې کوم دغه بلوچستان کې الریډي موجوده ده. په بلوچستان کې تقریبا 2.50% آبادي چې ده د پښتنو ده. بیا چې کوم زمونږ براهوي وروڼه دي یا زمونږ بلوچ وروڼه چې کوم دي یا هزاره پاپولیشن چې کوم دی نو هغې هم په پښتو باندې پوهېږي. نه دغه د آی جي په حیثیت باندې د یو پښتو ژبې افسر د آی جي اپوینټمنټ چې کوم دی نو هغه به نه صرف دا چې د کمیونیکیشن په حواله باندې آسان وي بلکې هغې ته به فایده هم وي. دا دلته کې چې کوم د یو خو د سیلاب مسله راغله، د سیلاب نه بعد بیا موږ له زلزلو سیریز وکتو، بیډ ګورننس دی او بیا د سیلاب په اړ کې چې هلته کې پنجاب کې راغلی، د هغې نه بعد په خیبر پختونخوا کې د خوراکي مواد خاص کر د وړو د غنمو چې ډېر غټه بحران پیدا شوی دی. صابر حسین اوان صاحب چې هغه سابقه ام ان ای دی د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري دی او د خیبر پختونخوا د حقوق په حواله باندې چې دی یو مؤثر اواز دی، هغه سره په لاین دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه جی تاسو ټایم راکړو. هغه پریس ریلیز ما وکتو جی تاسو چې کوم نن پریس کانفرنس کړی دی د دې پریس کانفرنس نوبت ولې پیش شو او تاسو ګڼئ چې کو دغه یو بحران دی نو آیا دا بحران حقیقي دی که نه په دې کې بیا ایز یوجول مافیاز چې کوم دي هغه پکې شامل دي او بیا تیر په تیره باندې د صوبایي حکومت کردار چې دی نو هغه څه دی؟ ځکه چې روټۍ چې ده روټۍ خو به هر سړی خوري جي، سالن به موږ له دوو په ځای باندې یو وخورو
بیا چې د لږ به استعمال کو د پیاز د غوټې سره به یې خورو، خو روټۍ چې دغه خو خېټه خو روټۍ غواړي که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ډېره مننه، ډېره شکریا. اصل کې د وړو بحران د غنمو بحران چې کوم دی دا بار بار راځي. جی بار بار راځي، خو د وخت د حکومت نااهلي ده. د دوی د بې غیرتي ده. د IMF مخې ته چې دوی کوم سرنډر شوي دي او غنم حکومتونو وانه غوښتل، همداسې خلکو ته پرېښودل او خلکو نه بیا میلز والا واغېستل یا آټا ډیلرز واغېستل، د کاروبارانو خلکو واغېستل. اوس هغه غنم پنجاب کې د هغوی پراته دي، ویر هاوسونو کې پراته دي، او هلته نه خیبر پښتونخوا ته ټایم په ټایم باندې راځي. حکومت پنجاب هغې باندې پابندي ولګوله. دا د خلکو کاروبار دی، د خلکو روزګار دی. یو پاکستان کې پاکستاني شهري هر ځای کاروبار کولی بالکل، او دا د آئین او د قانون د هغه حق دی. بیا ورپسې اوس په دې وخت کې چې د وړو مشکل راغلو او د کمۍ راغلو، دوی پابندي ولګوله، یکدم قیمتونه د 1600-1800 نه لال 2700 ته ورسېدل. ډبل شوي دي، ډبل شول او مزید دا زیاتېږي به. دغسې د غریب سړي د نورۍ د وړو چې کوم دا د خوراک هغه د خولې نه تروړل دي ته شکول دي. بالکل په دې باندې موږ دا پرس کانفرنس هم وکړو. جی حکومت د خپل نااهلي نه تسلیم کی، حکومت د تسلیم کی او فوري تور باندې د خریداري بندوبست وکړي او د قوم د خپل مناسب ریټ باندې دا ولو فراهم کړي. که دا صورتحال وي نو دا مافیا به نور هم دا د سرګرم شي څنګه چې مخکې چینو بحران راغلو، چینی څنګه دغه شو لاس نور، نو دا د یو وطنلي چې کمیشنونو لپاره د خپل اولاد لپاره یا د خپل خلکو د نوازش لپاره دا لوبه جوړه کړې ده. دا به ان شاء الله نه کامیابو. دې ته به نه پریدو. موږ دا عزم کړی دی چې موږ د تاجرانو سره هم د آټا ډیلرانو سره او دغسې میلز والا سره دغسې نانبیانو سره یو ځای مشترکه لایحمل جوړو او په دې باندې به خپل ځای وښیو. صابر حسین لاله، ستاسو به یاد شي دا یو څو بلکې یو کال یو نیم کال مخکې هم د دې حکومت په دور کې په نوخار کې په یو ډیپو باندې چاپه ولګېده او هلته کې په ټنونو باندې غنم زما په خیال باندې هغه برآمد کړی شو. دغه رنګې د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر خوراک دی ظاهرشاه توري، د هغه په باره کې مین سټریم میډیا بار بار د مافیا د سرپرستۍ چې د ذکر کوي پکې. نو پروینشل ګورنمنټ خو د هرې مسالې ذمهواري چې دا په فیډرل ګورنمنټ باندې ورچوي، نو د دوی ذمهوارۍ ته به لاس څوک اچوي؟ صوبائی گورنمنٹ کو صرف کے دی نمبر 800 غم کوي کنه 804 صرف هغه وی چې هغه د ارت علاج دی. بار تراشي نو هر څه به ټیک شي. مخکې چې هغه اوم د حکومت کوم تورې کړې وه او تورې نه وه او که هغه رام شي نو ستوره به وشي. خو مسله دا ده چې دوی کې نااهلي ده. دا خلک نااهل دي او دویم شي دا چې کرپشن زبردست یو ریکارډ جوړ کړو. په غل دا وزیر خوراک کوم دا ذکر کوي داسې خلک چې کوم دي مافي سره ملو شي دومره به تا خلې نه وي او نه به زه خلم دا شی به ګرانه او دا ذخیره اندوزي به کوو او دا شي دا خلک انوال دي. دا قوم نه پیژني، خدا به قوم ته پته لګي او موږ ته خدا پته ده چې دا خلک نااهله دي او ځان ورته ښکارېږي. د قوم هیڅ فکر ورسره نشته. خو د قوم اصلي ترجمان انشاءالله جماعت اسلامي ده. جماعت اسلامي د ترجمانیم کوي، جماعت اسلامي د لپاره قربانیم کوي، جماعت اسلامي د لپاره صفیول کردار هم انشاءالله ادا کوي. موږ په دې باندې د ګورنمنټ اوس هم دا وایو، اوس هم لاس پلي راغلی نه دي، اوس هم د عقل نه د اخلي خریداري دي وکړي او قوم لري په خپل صحیح ریټ باندې دا خوراک فراهم کړي. او کني دا کوم مشکل شي دا قوم در کومه پور وایي دوکو کې راځي. د قوم ډېر دوکو خوړو مسلسل دا دوکو خوري لګي دي او چې دا نااهله وزیر اعلی صاحب دی دا لکه تاسو وګورئ دومره بحران پیدا شو، نور مسله پیدا شو، اوس پورې ګورنمنت میټینګ نه راغورځي. هغه کله هنګامي کابینټ اجلاس پکارو، هنګامي کارو، ایمرجنسي پکارو، فود ډپارټمنټ کې زول پکارو، دا کابینټ فلټ فیصله پکارو، مرکز سره په جګړه کدي مرکز باندې ورسې مرکز سره په جنگ شي کنه ولې ورسره نه کوي. موږ به سره ودرېږو بالکل کوم ور سره ولاړی په دې هیڅ مالیت نشته دی چې په دې باندې ستان واخلي. صابر حسین لاله دا وخم کم دی، خو زما چې څومره صحافتي کیریر دی د 50 کالو نه زیات نه تاسو د پولیټیکل لیډر یا د عہدهدار یا د کارکون په حیثیت د مینه په حیثیت باندې زمونږ انټریکشن شوی دی. دا موږ په دې سیلاب کې وکتل، موږ د علاج معجلې په مد کې وکتل، موږ د هسپتالونو په شکل کې وکتل، موږ د الخدمت فاونډیشن په شکل کې وکتل، موږ د اغوش په شکل کې وکتل، موږ
د خیبر بینک په شکل کې وته چې کله هم جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا ایشو راځي نو دا په لیډینګ پوزیشن کې وي. لکه اوس هم چې د سیلاب کې له ټولو نه زیاته د چا خدمات دي نو هغه خدمت فاونډیشن دی. ولې موږ دې کې له کنجوسۍ نه کار اخلو؟ د خیبر پښتونخوا په عوام باندې څه شوي دي چې دا درېیم ځل دی چې دغه پارټي چې ده نو هغه په اقتدار کې راولي. پی ټی آی یادومه دا به زم چې فتنه ده، دغه فتنه کې دا قوم مبتلا دی او د دې سحر نه روزي او سحر او جادو دی غوښتي دي او دا یو خبره کوي او د نه بار نه روزي. حالان کې عملی میدان کې تاسو خو دا اوس سیلاب او زموږ د خدمات همیشه یې کړي دي. ټول کومه تسلیمي کله چې 2010 سیلاب راغلی زموږ نه زیاتې پیسې هم د عمران خان جمع کړي جیو نیوز والا او دی کمپاین چلو ډېرې پیسې جمع کړي. هغه پیسو حساب هم ونکړو موږ خو تر اوسه پورې هغه پیسې هغه د ډیم پیسې به کوم ویږي؟ تاسو خبره کټ کوم هغه ډیم چې جوړو هغه کوم بل نثار صاحب هغه چیف جسټس یو ډیم نه چې ډیمونه یې جوړول دا نوکرانې ورکولې او د نوجوانانو له مختلف هر څه چې ګډوډ دي هر څه کې تاسو څه ګورئ صحت کارت کې څومره زیات غبلې وشي څومره غبلې وشي بس نه راځي. دا د کوهستان د سکینډل راغلی دا چې هر ضلع کې سکینډل دي، هر ضلع کې ټول ایم پی ایس پکې انوال دي، ټول لیډرشپ پکې انوال دي. زموږ د پېښور کې تاسو ګورئ پی ډي اے چې کومه راځي پی ډي اے تقسیم کړي دا یو علاقه یو خپل لیډر ورکړي بل علاقه بل لیډر ورکړي دا کمیشنونه د رشوتونو کرپشن دی چې خلکو باندې نافذ کړی دی. هر ځای کې هم دغه شی کوي خدا کوم بس وده دی د دې هم نه د دې هم صبر تمام شي جی کنه د دې هم صبر تمام دا کوم راپاسي دا انقلاب طرف راځي. ډېر مننه جی ډېر مننه جی تاسو عوامي ایشو چې دا غره او چته کړه د دې خو تاسو نه په دې حواله باندې چې د همت درکې چې عام خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات پریشانو سره هدي. جاوید اکبر صاحب په اخر کې هلو ټایم چې دی بالکل ورنږدې د ختمېدو ته اساسو کال راتلل خو د مېلمنو د آرا چې کوم ده دا ډېره زیاته ضروري ده. او یو ګزارش چې کوم دی هغه به دا څنګه چې ما خبره وکړه موږ د چا مخالفت نه کوو خو هر حکمران چې کوم دی هغه زما ذموار دی د اسمان نه راغورځېدلی د په ټیک طریقې دی او که په بده طریقه باندې دی که د اسټبلشمنټ په دغه دی په شربات باندې دی که د بل چا دی دی زما غلام کو نه دی خو نوکر دی ځکه چې دی د دغه خدماتو چې دی د هغې پیسې اخلي د هغې تنخواګانې اخلي د هغې مراعات اخلي د هغې الاونسز اخلي او دا خو پرېږدی د صابر حسین اوان صاحب چې کومه خبره وکړه دلته کې زما غوندې کک پتیان چې وو که نه چې کک ورسره سنه هغه رپتیان دي ټول خلک چې دی موږ ټولو ته معلوم دي چې وراله دلته کې په دې صوبه کې چې جنګ هم روان دی سیلابونه هم دي نور څه میزونه هم دي څومره بد حال روان دی په دې کې. خو زموږ د صوبې نه یو تجربهګاه جوړه کړې ده زموږ صوبه چې د هغه مقتلګاه ده یو ځل بیا به وزیر اعلی صاحب چې د اعلان کړی دی چې په پېښور کې به د پاکستان د تاریخ تر ټولو نه که دا جلسه چې کوم ده په اسلام آباد کې وکړه دا په کراچۍ کې وکړه دا په لاهور کې وکړه په لاهور کې صرف د سینټ یو ټکټ لپاره چې دی تقریبا 200 خلک چې دي هلته کې 200 ګاډي هغه ته کې تللي نامتو او ډېر باصلاحیته انکر پرسن ډېر ښه صحافي ډېر ښه میزبانه جاوید اقبال صاحب را سره په لاین باندې دی. سلامونه. وعلیکم السلام عقیل صاحب ډېره مننه ډېره شکریه. ډېره جاوید صاحب ستاسو چې کله زه په ریډیو باندې اواز واورم ما ته خپل اواز چې کوم دی که نه عجیبه راته ښکاري داسې راته احساس کمترۍ مبتلا شم پکې ځکه چې ستاسو اواز ماشاءالله ستاسو انداز تخاطب چې دی هغه صرف په پښتو کې نه بلکې په اردو کې او په انګریزي کې چې دی نو موږ هم تاسو عادل شاه صاحب یا نور ملګري چې موږ په تاسو باندې فخر کوو چې تاسو په اسلام آباد کې زموږ د دې صوبې نمایندګي کوئ. یو خو دا راته ووایي چې دغه مخصوص پارټي چې کوم ده چې ما او تاسو یې همیشه د پر تشدد رویې په جمهوري انداز کې په صحافتي انداز کې مذمت کړی دی هغې دا څه شر کړی دی یو کشر هلک چې کوم دی هغه یې راپرځولی دی هغه یې وهلی دی ټکولی دی د اډیالې مخې ته حالانکې زموږ مین سټریم سو کال مین سټریم پرایویټ میډیا چې ده نو هغه ټولو زیات کوریج چې دی نو دغه پارټۍ ته ورکوي. دا ډېره د افسوس خبره ده عقیل یوسفزۍ صاحب ستاسو ډېره مننه تعارف او ستاسو د کمپلیمنټس. یقینا دا یو قابل مذمت خبره هم ده او د دې مونږه مذمت په هر سطح باندې کوو. یو د سیاسي جماعت ته چې کوم تربیت که فرض کیا یو سیاسي انداز کې وشي یو جمهوري انداز کې وشي نو زما په خیال بیا د هغه سفر چې کوم دی هغه سیاسي جماعت سفر هم په هماغه انداز کې کېږي. خو چونکې د دې سیاسي جماعت هغه نگرانی هغه پرورش هغه تربیت د دوی د لیډر په سرپرستۍ کې شوی دی نو د هغوی ټول عمر چې دی یو خو اپوزیشن کې پاتې شوي دي چې کله حکومت کې رالل حکومت کې هم د هغوی انداز د اپوزیشن و نو زما په خیال
جمهوریت رویه او دا سيزونه چې کم دین یو سیاسي جماعت د لپاره ډیر ضروری وي. بیا تاسو ګورئ چې په دې سیاسي جماعت کې په خپلو کې اختلافات او د 3 ورځو نه تاسو خبره کټ کوم چې موافق غواړم د 3 ورځو نه خو زه د ایکس چې ګورم او د دې پارټۍ زنانه چې د یو بل باره کې او عہدهداران چې یو باره کې سوی کنه توبه لکه زما غوندې کمزوري اخلاق والا کس چې کم دی کنه نو ما باندې سړو بي راشي. دا خبره بالکل صحیح ده او تاسو سره چې ما خبره کوله نو اوس هم په واتس اپ ګروپونو کې مونږ ته ملګرو دا یو کويري راولېګل او سوالونه راولېګل چې دا اخر په تحریک انصاف کې روان سدي چې د دای پر رویو کې د دای په لهجه کې یو بل ته کنزل کول. زما په خیال دا اوس د پارټۍ چې کم سربراهی ده یا د پارټۍ چې کم مالکانه حقوق دي هغه باندې جنگ دی یو جنگ روان دی. هغه ظاهره ده د بانی صاحب د کور والا او د بانی صاحب د خور ترمنځ نو دا په مختلف ګروپونو کې دا تقسیم شوی دي او دوه غټ ګروپونه مونږ ته مخامخ راځي. اوس هم په دغه ګروپونو کې یو بل باندې حملیم کیږي تاسو وکتلی بلکې اخلاقی حمله کیږي سیاسي خو خیر ده کنه اخلاقی کیږي او ذاتی بالکل اخلاقی حمله کیږي دا ډیر افسوسناک خبره ده. دا چې کوم اډیالي یو څو ورځې مخکې اډیالي کې واقع او شو هغه په پوره پاکستان کې دا غي مذمت شو. یعنی هغه سیاسي جماعتونه چې د چا خلاف تحریک انصاف هم ډیر زیات ګالم ګلوچ کړي او تانازنی او ایمل ولی او د مولانا په لرمان مذمت د ټول نسترانګ چې دا نو پکار ایگزیکټلی هغه جماعتونو تاسو وګورئ چې د دې واقعي مذمت کو خود هغه نه باوجود چې کم دینو دا جماعت چې کم دینو زده کړه نه کوي دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې د دای چې کم سیاسي تربیت ته هغه هم په فاشیزم کې شوی دی او دا وخت کې چې کم ماحول هغه هم فاشیزم دی. تاسو ګورئ ته یو بلوچ باندې دینن تشدد کو دا د 2-3 ورځې نه دای په سوشل میډیا باندې یو ماحول جوړ کړو او هغه ماحول چې کم نتایج دي نو زما په خیال هغه مونږ نن ولیدل. نو زما په خیال رور او د خور چې کم سیاست دی هغه یو قسمه سیاست دی. په دای کې د صبر سیاست نشته. په دې ملک کې چې سیاسي جماعتونه دی به الیکشنوم کوي به حکومت کې مرضی هغه په اپوزیشن کې به مرضی. زما په خیال سب رویه پکار دي چې هغه د زده کړې خو زما په خیال د دې سیاسي جماعت چې کم تربیت ته هغه شان نه دی او دا هغه نتایج مونږ ګورو په سوشل میډیا باندې چې څنګه تاسو ډېر صحیح مو پوینټ آوټ کو چې هغه چې کوم جبه استعمالي هغه کې زنانه دي هغه کې نارینه دي په یو بل باندې الزامونه لګي څوک چاته وارنینګونه ورکوي ما سره ویډیوز دي. زما په خیال دا ډېر یو غټه بدقسمتي چې زمونږ په سیاست کې داسې یو سیاست هم را دننه شوی دی ته موږ سیاست خو نه وایو زموږ معاشرت برباد کو جی سیاست نه زموږ معاشرت برباد کو. جاوید صاحب یو ځل بیا وزیر اعلی صاحب بیا اعلان کړی دی او هم دغه زما په خیال باندې دا کوم چې انټرنل دغه دی د ریفټ دی دغه ریاکشن دی چې هغه ویلي دی چې د عمران خان صاحب د هدایت مطابق به منګه په راتلونکي یو څو ورځو کې هم په دې میاشت کې به په پیښور کې د حال یا تاریخ د ټولو نه غټه احتجاجي مظاهره چې دا یا جلسه چې دغه به کوه نه کې پیښور کې نن یو سل کسان هم نو راوړل شوي نن په پیښور کې یو علامتي غونډه مظاهره وکړي په داسې وخت کې تاسو نه ښکاري تاسو ټول دنیا کتلې دغه تک په اسلام آباد کې پاور کاریډور چې کوم دي دا غي نه خبر وي مختلف ایونټ ته ځو چې دلته کې د دومره وسایل به بیا استعمالي او بیا صوبه چې کوم دغه د بدترین دهشتګردۍ نه علاوه د سیلاب د اثراتو سره مخ ته ځان په دې باندې بد نه ښکاري او تاسو څنګه غواړئ چې دیو به یو کراود چې کوم دی پرشر چې کوم دی هغه به په فدرال ګورنمنت یا اسټابلیشمنت باندې چې دی هغه به ډیولپ کیږي ځکه چې په دې حال یا تاریخ کې موجوده اسټابلیشمنت چې دی هغه د پاکستان د تاریخ ټولو نه طاقتورترین او منظم ترین اسټابلیشمنت دی او د انډیا سره د جنگ نه پس هغه مقبول ترین اسټابلیشمنت بالکل خبره دا چې دا زما په خیال ځان سره زیاتې کول دي. په خیبر پختونخوا کې د گورننس معاملات دي چې څنګه تاسو ذکر وکړو دلته د امن او امان په حواله کوششونه پکار دي. د سیلاب نه متاثر علاقې پورو پاکستان کې دا وخت کې سیلاب دی که تاسو په پنجاب کې سیلاب دی سنت روان دی هند کې سیلاب دی او الته چې کوم پنجاب کې وزیر اعلی دا مریم نواز هغه کمټمنټ سره لګیا دا کار کوي. کار دا و چې دلته مونږ ته وزیر اعلی صاحب په متاثره علاقو کې مونږ تخکاری دي خو بجای د دینه چې هغه علاقو ته لړ شي هغه مسلسل خپل یو زید راغسته چې مونږ جلسې کو جلوس کو جلوس اکیل سے بس د هر سیاسي جماعت د آئینی او قانوني حق دی خو د آئین او قانون کې دنه
او د معروضي حالاتو په مطابق آیا تاسو ته څه ضرورت پېښ شوی دی چې تاسو اوس دا جلسه کوئ؟ د عمران خان صاحب معاملات چې کوم دي هغه قانوني معاملات دي، عدالتي سیاسي معاملات نه دي. تاسو شل جلسې مو کوي هغه سیاسي معاملاتو کې نشي بدلېدی، هغه قانوني معاملات. ډیره مننه جاوید اقبال صاحب خو نور حکیم اواز چې کوم دی خو ډېر ښه هوسټ دی ماشاءالله، ښه سړی هم دی. ګرانو کتونکو بس موږ خو همدغه اوس رسېدو چې تاسو ته لږ ډېر معلومات درکو او یو ځل بیا چې دی د پروګرام د ختمېدو نه مخکې چې دی گزارش کوم چې د یو بل خیال وساتئ په بېجا تنقید د سوشل میډیا په غیر ضروري استعمال باندې، په غیر ذمهدارانه استعمال باندې چې د انحصار مه کوئ، د هغې نه ډډه وکئ. کوشش وکئ چې د خپل حصې چې کوم یو ښه کار کولی شئ نو هغه سرته ورسوئ. د پښتون معاشره کې چې خاص کر موږ ګورو مجموعي طور ده موږ د یو غټ فرسټریشن چې کوم دی د ډپریشن چې دی موږ د هغې ښکار یو، په موږ کې برداشت بالکل ختم دی، موږ په یو بل باندې اعتبار نه کوو، موږ د بل سره ښېګڼه نه کوو. تاسو به نوټ کړي وي په کم خلک چې اخبارونه ګوري یا میډیا ګوري چې په دې ټایم کې د جرایمو د شر په حساب باندې خیبر پښتونخوا چې دی په پاکستان کې په ټاپ باندې دی. یو طرف ته سیلاب دی، یو طرف ته زلزلې دي، یو طرف ته بیډ ګورننس دی، یو طرف ته مزاحمتي سیاست دی، یو طرف ته دهشتګردي ده، سرحدي معاملات دي، بېروزګاري ده څنګه چې موږ د وړو او د غنمو ذکر وکړو. بل طرف ته چې دی نو تاسو به نوټ کړي وي چې ریشه داران چې دي هغه یو بل وژني او په معمولي خبره باندې په یو واقعه کې 7 کسان 8 کسان 10 کسان چې کوم دي هغه مړه شي پکې، د ماشومانو په مسله باندې، د ګډو بيزو په مسله باندې، د تیز اواز په مسله باندې، د هارن وهلو په مسله باندې موږ یو بل وژنو. کوشش وکړئ چې یو بل برداشت کو او یو خبره چې دغه په ذهن کې وساتو چې کوم موږ ته اشرف المخلوقات ویلي دي نو د هغې اسباب څه دي او لږ ډېره په مخلوقاتو کې اشرف خو پرېږده په مخلوقاتو کې د شاملولو لپاره موږ خپل کردار چې کوم دی هغه څنګه ادا کولی شو. ما ته او نور حکیم حلیمزی صاحب ته اجازت راکړئ. د الله په امان.